اے حقانی پرې د پدې خبره فیصله کوم کنه ته وسه ویله زمون کتاب کې دانش تر وسه وزارت علماء دیوبند نه علماء دیوبند دا ومنه چې ساخیده د به ورسته علماء دیوبند نه خبره علم چې دا موقف چې دا ته په غلط شکل باندې پیش کړي اے ته خپل خبره ته د دې ځل مزه ګور ما ویل کنه چې د پنځپریانو نظریه دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نبی چې دا صرف روح دی جسد عنصری کم نبی اعظم چې دنیا کې جسم او دان زه خبره وکړم ته بیا وکړه غوسه کېږه با ما ورته ویلا چې پنځپریانو عقیده دار کتابونه یو نه ټول لیکل ټول پیش کول شم په دې مسله او درته نبی سره تعلق ساتي چون کې د ماته ول تر مرګ منکر ما ورته ول ته جسم نبی منی نه ترو نبی منی ورود پر ته مرګ نه تسلیمه کتابونه مې ته پیش کړه دویمه دا ستا ټول کتابونه لیکل صفات د نبوت دا د روح دی دغه په مرګ سره نه ځای لکی د مسلې باندې ته پوېږي نه غوي په روح مرګ ناراضي چې مرګ ناراضي نو دغه صفات د نبوت نه ځای لکی دا خبره کوي باقی دا ګوره عبارت زوې رسالت او نبوت اصل روح کی صفت ہے نہ جس عنصری مارو کی رسالت او نبوت دا روح صفت ہے جس عنصری مارو نہ دے تک میں عبارت ماته پیش کیدا ګورم تا فکر خم رکھے اگر وفات کے بعد یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کی جسد عنصری سے مبارک روح کی مبارک کی بد اس خبر واورا نعوذ باللہ نبوت اور رسالت کی فضل زائل ہو گئی تھی تو اذان دے وسوی وې د جسم نه چې روح کله جدا شو تفصیل به زم کومه تفصیل ته مکه وکړه سریبه زما ته چیلنج دی په دې کې وغه چې جسم کې صفت نبوت دې کې شریک دی دا دیجئے کہ گورا اگر وفات کے بعد تصد باقی کسان سیٹ شے گزرگا وفات کے بعد انبیاء علیہ السلام جسد عنصری سے مبارک روح کی مفارقت کے بعد نعوذ باللہ وکیدہ کومہ کنا تو زماتیم کے وکیدہ رہتا د جسد عنصرینا مبارکنا د روح د مفارقت نه بعد نعوذ بالله نبوت در رسالت کی صفت زائل ہو گئی عبارت غلط ہوئی نے دخدے بندانو دا وسکم قانون دغه مقصد دې کنه ولې خاص صحیح عبارت ویل کې استا بستر کو د دجل په کسانو چې قسم بالله چې د دجل نه کار واخیست او دجل کې د حد نه زیات دجل اوس ما ته وکیده وفات نه بعد انبیاء علیہ السلام جسد عنصری سے مبارک روح کی مفارقت کے بعد وإذا جسد عنصرینا د روح د وتل نه بعد نعوذ بالله نبوت و رسالت کی صفت ظاهر ہو گئی وکیده و نعوذ بالله د دې جسمنا نعوذ بالله د دې جسمنا نبوت او د نامانو د رسالت وصف ظاهر اوس که بګی ته یو بل پر کړه نه باسي چې دا خبره ګوره چې یو سړی د خپل مشر د عقیده د غلط تعویل لپاره د اردو په عبارت کې مبتدا خبره یو ځای کوي کنه ته دې ته وسوره وکیده مرستا ټولو او دا به ان شاء الله زبې په میډیا باندې خو استاد علماء او په دې باندې دا حواله روانم چې دا سره خطا شوی اوس ګوره مولا صاحب وسکیږه مکر اوس وکیده کنه اوس وکیده ګوره اگر وفات کے بعد انبیاء کرام کے جسد عنصر سے مبارک روح کی مفارقت کے بعد ددی سے پوری شو مبتدا انعوذ باللہ رست اگر خبر سره لگی دیر مبتدا سره لگی ظالم بچے انعوذ باللہ الکا بلا طول دیت ګوره د وفات نہ رستا انبیاء کرام جسد عنصری مبارک درود مفارقت نرست جملہ پہ ختم شو ٹھیک شو اس گورا کنا اس گورا نعوذ باللہ نبوت اور رسالت کی صفت زائد ہو گئی تھی نعوذ باللہ نبوت اور رسالت صفت زائل شوه ہو تو از دے خبر بلا کئی سے خبر بلا کئی قسم بالله قسم بیا دا کتاب مت شرم قسم دے جی ضرور